عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه بیا دغه شو څنګه مې پروګرام چې ریډیو مې آن کو بس تاسو ته مې بس ماشاءالله چې پنن ورځ باندې تا ته دا نوم هم زده دی چې خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک نو کوشش وکړي د دوی د ایصال ثواب د پاره ذکر تلاوت درود شریف استغفار او د دوی چې کوم سیرت ته کوشش وکړي چې هغه سیرت خپل کړي د دې په سیرت کې یو خبر هغه سخاوت ته هغه د غریبانو خیال ساتل د همسایو خیال ساتل څومره چې سوشل ویلفیر پای کې بڑھ چڑھ کر حصہ غستل. جی دغه په وجه کم 15 صحابیان مسلمان شوی نه کم چې عشره مبشره کې لس صحابه دي کنه نو پاغه لس صحابو کې 15 صحابه د ابوبکر صدیق سے په مهنت باندې ایمان قبول کړو نو هغه 15 کې یو دیمو خاجي او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی او جی جی ماشاءالله عثمان بھائی ټلیفون کړو جزاک الله الله دې خوشاله کا خوږو عزتمندو تاسو ته د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک د سخاوت یو واقعه بیانوم د حضور نبی کریم علیه السلام په زمانه اقدس کې چې کله صحابه مکې نه مدینې ته هجرت وکړو د ابو تکلیفو نو پاغه وخت کې کویو روما نومي کویو هغه کم مالکو حضور نبی کریم علیه السلام هغه ته ویلي هغه په دین او بخرسولي مسلمانانو سره مال دولت کمیو نو حضور نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې ته د دې چشمه سودا ما سره جنت په چینی او په چشمه باندې وکا یعنی ته جنتی زبتاله جنتی چینه درکم ته مال دنیاوی چینه راکا او مسلمانانو ته به وقف کو هغه دې ته تیار نو کله چې حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته پته ولګیدا چې حضور مبارک د ته آفر کړو د هغه ټوکراو کو ته راغلو او هغه ته ویل چې د کوی د سوکس قیمت ته ورته ویل 35000 ورته وشمارلې ورکی هغه عزتمندو هغه کوی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک وقف کو حضور نبی کریم علیه السلام لراوی قربان یا رسول الله تاسو چې کوم سودا دا روما نومي کوی مالک سره کړو هغه سودا ما سره وکي مطلب دا چې زب دنیاوی چینه در کم تاسو مال جنتی چینه راکې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تو فن بالکل هم دغه سره ټیک تا نو دو مبارک او تو فرمایي چې هغه ما واشتو هغه ما مسلمانانو ته وقف کو اور یو درهم نه دوه نه درې نه 35000 درهم باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب څنګه یې؟ الحمدلله بھیجان سو کو رقم زینا حضرت صاحب مبارک صاحب आवाज هم ډیر سلو دی. هدایت الله قاری صاحب خبره کام کارخانو مارکیټ ماشاءالله هدایت الله به څنګه چلې تاسو خې قاری هدایت الله صاحب تاسو پروګرامونه مونږ ټول او ماشاءالله ډیر خولي او مولوی صاحب لګټي څنګه جی ما دا ټیم لګ زیات کو کم دی ټیم زیات کو کم نه پروګرام زیات کو کم نه کنه دا پروډوسر صاحب ان شاء الله تعالی دا خبره نوٹ کی هغه تاسو خبره ما ډیر ښه لګیږي او ډیر خولي خبره جنتی شي خوشاله شي. ماشاءالله زمونږه هدایت الله بای کارخانو مارکیټ نه ټلیفون کړو په خپل ماشاءالله قاری صاحب دی او قرآن سره تعلق ته قرآن لوستون کې دی اول خو زه خپل طرف نه بیا د خپل رونو د طرف نه دغه شکریا دا کوم چې د پروګرام ستاینه وکا او ډیر سم تز د کو شکریا هدایت الله قاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی فضل الله صاحب څنګه؟ الحمدلله ویجان سو کو د کوم زینا صاحب جمال خان خبرې کوم شپ قدر جمال خان صاحب څنګه چل تاسو طبیعت خره شکر دی الله خوشاله شپ قدر نه ماشاءالله او جی بس تاسو پروګرام یې اورېدو نو تاسو مخ کې چرته رابطه کړی دا او جی او کله نه کله جی مفتی صاحب کال کوم ماشاءالله جمال خان صاحب پروګرام دی اول نه اوریدو بالکل جی د سٹارټ نه اوریدو ماشاءالله ډېر خپل موضوع وروړې و جزاک الله او ته کوم معلومات هم راکړه الله تاسو دې جزای خیر درکړي امين امين او پکار دي چې موږ د خپل د صحابه کرام او اکابر صحابه کرام نه خبر کو جی جی بیشک او زه هم په لګرا واسم د تاسو اجازه ته جی جی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کوم چې په تاریخ اسلام کې د مسلمانانو پریم خلیفہ دي
جی جی د دوه د ایثار او قربانۍ په تاریخ کې ډېر مثالونه پراته دي. لکه څنګه چې تاسو د روم خبرو کړل دا صاحب غزوه تبوک په موقع باندې چې کوم امداد کړو جی جی او دغه شانتي چې کوم دی د نو ډېر زیات دي. لکه چې کله مدینه کې وزل قات راغی او د یو تجارتي قافله راتله او هغه د الله په نامه کې د خیرات الله او په دې باره کې تاسو مې پاس نو چې کوم په نو ټول د غټي جی 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 حیران کو واقعي د سره ورته حیران شي چې دومره غټه جذبه بهشکه په دې وخت کې کله یو تاجر وګوري چې مارکیټ کې دا دام خيږي او شاکټ ته کېږي هغه خپل مال نورم سټاک چې نورم ګران شي او د دې ایثار قربانۍ د مثال ورکړي چې خلکو ته تکلیف او خلکو مصیبت او غربت نو دا ګټه مټ ته نه کتل او د حضرت عمر په اړه ورته چې ما دا الله پر دې په بدله کې کوم دی یو په وسه وبکې دینم زیاته بدلا راکړي. بهشک نو ډېر مثالونه دي او د نورین چې کوم دی دا د لقب دی او پښتانه دته عثمان غنی وایي دا غنی لقب کوم دی دا د پښتنو ورکړی دی. خاجي او په تاریخ کې نشته دی غنی لقب ځکه چې د نورین لقب دی په عربو کې او بل ډاکټر څخه تاسو وګورئ نو د دوه واقعیت کوم د شهادت واقعیا دا په تاریخ اسلام کې ډېر د الحراش واقعیا ده نه هیڅ کې واقعیا ده او دا غي نه پاتې کله چې شهید پرشن تاسو ګورئ په دې امت وحدت کې کوم دی هغه انتشار او نفاق پیدا شو دوسه پورې هغه نفاق او د پراکټیک کوم دا موجوده ده. بهشک او دا ویلي مو دا مصیب الویان ته ویلي مو او خپل هغه خدمات د هغه ته مخې مو ما سکري تاسو لپاره ټول خدمات ورته مخې تکړم او دې مرتي له تاسو څخه شهید کړم او یا تاسو چې تاسو د غره په یو ځای موږ نه کړی په یو ځای باندې بدل چې راټول بنشي جل به انتشار بدل کی هغه خبره څه ثابت شوه. جزاك الله. او بل مفتي صاحب دغه ټیم کې کله حالات خراب شو شهادت نه شو مخکې نو صحابه کرام له مشوره وکړه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته خلافت پرې د تاسو وخی د مصیب الوان چې کوم مطالبه ده بس دا پرې ده تاسو به بچی نو دغه چې نه دغه دوه د مخکې ما خوب کیدم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما له خوب کې راغی او ډیر اتی ویل چې کانه به حرکت خلافت دا کې نشو باسي ورته به دا کې نشو باسي. بهشکه نو دین انکار وکړي چې زه دا نو باسم کومه شهادت ته ملو شي نو زه دا کې نشو باسم د خلافت مطلب او ما قشان ته شو په خلافت دوران کې. جزاك الله. ماشاءالله خوګو عزتمندو ماشاءالله زمونږه چې څومره اوریدونکي دي ماشاءالله پوهان دي سمجدار دي تعلیم یافته دي مونږه د جمال خان شب قدر شکریا ادا کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه لګي؟ الحمدلله. څوک د کوم ځای نه؟ زه جی رسول خان خبرې کوم چارپری ځای صحابه ورود. ماشاءالله. محترم څنګه لې خیر دی تاسو خی؟ الحمدلله دعاګانې دي. آباد اوسئ. ډېر کوري ګټورې خبرې معلومات زیات ذهن ته راشي او کله د موقع په نسبت ریډیو ځان ته ټیم کو نو نوډم ډېر خوشاله شي. الحمدلله شکر الحمدلله په دې سات او یو وظیفه موږ تاسو نه ذکرې و راتم خوري و د سخت وخت لپاره نو غي باندې خپل عمل ډېر کو شکر الحمدلله ډېر سم سانتیاګان را تراري او محترم یو هغه تاسو نه کوم جی تاسو وینا مطابق لږ ډېر کړکې چې خپګان راغلیو موږ زه په ذات خود ما تقریبا 52-53 سال عمر دی هغه به وجودم د ډېر ولرم حتی چې یو خورکی وای په کوم پریوزي او دغه باوجود هم تاسو سره نفرت ساتي نو ما د پر خو دې کې څه دغه بني خپګان نه جنان راز پر تاسو په نو ګورانګاری گئی بیا چې تعلق نه ساتي او تاسو ساتي نو تاسو په نو ګورانګاری گئی ښا او دعاګانې مو ته کو هر څه کو بیا بهرحال بیا بالکل تاسو به ګناګاری گئی نه تاسو خپل تعلق ساتي او تاسو وظایف چې کوم اشهد الله اله الا اني دغه اوس ځین نه مې ته خدا ز اکثر مانځه راځي چې دی و خکه چې احد صمد دا پکې راځي نو ډېر ماته ډېر د ذهني سکون مين زړنم خوشاله شکر جزاك الله. دعاګانو کې یاد ساتي ان شاء الله. ډېر حالات داسې دي کنه چې بس خپل کینه بغض
او دغه سره دا رونه خویندې دا قرباني کول پکار دي، دا وجل پکار دي، کینه بغض حسد دا وجل پکار دي. الحمدلله زه زما خپل ځاني داسې ضمیر دی که نه جي چې چا سره زه خوله مو وم که نه هغه وخت سره مړه زه ته په خبره نه پوهېږي، داسې خبره مو شي بس عفو درگذر نه کار اخلئ، صبر و تحمل نه، برداشت نه، انصاف نه، زه قدمه چې والم که نه نیت ښه ساتل پکار دي. زړه کې نه ساتم. جزاک الله. زه مې الله بس ته راته معافي وکړي. آمین آمین. ماشاءالله ماشاءالله. رسول خان اصحاب بابا نه د خپل جذباتو اظهار وکړو، وی وظایف هم کومه او ډېرې ماتې ګوډې لوړې جوړې هغه ورباندې برابر شو. خوږو عزتمندو کوي وظایف څوک چې دا غواړي چې الله پاک زما مشکلات حل کړي، تکالیف رفع دفع کړي، مخکې وروستو 3 ځل یا 15 ځل یا 9 ځل یا 11 ځل درود شریف او په منځ کې سحر 313 بار او ماښام 313 بار یا الله یا باسطو یا الله یا باسطو. ان شاء الله تعالی خدای پاک بستا سړي ارکارونه برابري. ما عرض خوږو عزتمندو دا کولو زمونږه معاشره کې چې کم وزدار خلک دي هغوی له دا پکار دي چې په معاشره کې د غریبو خلکو دپاره اسانیانې پیدا کړي. خوږو عزتمندو السلام علیکم. السلام علیکم جی مهرباني خدای دې خوشحاله که. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیجان څوک و د کوم ځای نه؟ جی زه د شوقه درنه خبرې کوم. ولید. او نوم دې څه دی؟ ولید جی. ولید. او چې خو ستاسو د خبرو کې ډېر اثر دی والله چې خدای پاک هم ښه ساته. آمین آمین الحمدلله. سره پیښه ده جي. الله دې خیر کړي. 15 رونه هم دي زموږ که نه جي. ماشاءالله الله دې د بدو سترګو ساتي. جی مهرباني. او 3 رونه هم فیصله مني او دا 2 رونه راپاسېدلي دي مونږ ته بارو دوی دا ټول کور جي خرڅ کړی دی. او جي دې کې یو فیصله ما کړې وه هغې دپاسه ډزو شو ډي ار سی هم فیصله وکړه ټول هر څه شو. بیا دا رونه راپاسې چې هلکه د باندې م ډز وکړو دله یو مرلزی هم ورکړې او دیوال ووالې شو. نو هغه 2 راپاسې چې کومو ټول کور خرڅ کړي هغوی قرآن شو چې دا ټول یې زمونږ دي. نو دې لپاره شریعت کې څنګه چل دی دې زه قسم ورکم که ور نه کړم. نو په دروغه چې قسم خوري خو ګناهګار دي که نه نو او ښه غټه ګناه ده او چې بس قسم نه بچ کول یې ښه خبره ده چې بچ کړي. نو خو زه کې بچ کوم که نه هغوی بلکل په قسم داسې ورځي چې بلکل راپسې راځي کور ته چې شا به مونږ قسم خورو. ما یې لکه دا خو بس په ګناه زړه ورشوي دي، دا زړه د ګناهونو په وجه تک تور شي بیا ورته ګناه نیکي ښکاري. والله چې دغه رنګ زه دومره زور چې زما کاډو شو چې دا خبره زه اړوم راړم. جی بیا چې دا جرګمارو چې کم دی نو دې کې کور په 19 لا خرڅ شوي 15 لکه جرګمار وه. اوس جي دا کمې ما چې کمې پیسې 3.5 لکه ورکړي که نه نو په هغې هم قسم خوري. بس داسې ده جي چې د استغفار نه پکې کار واخلئ. استغفار نه چې په دې برکته خدای پاک دا مسله خیر طرف ته وباسي. ډېر خوشحاله که جي. تاسو د کوم ځای یې جي تاسو؟ الحمدلله بس د پاکستان یو په پاکستان کې پښتونخوا کې پاتې کیږو. نه نو چارته دی د کوم ځای چې پېښور ښه جي. نو ستاسو والله چې دا خبره مونږ داسې دغه کړې ده اوس داسې په سوچ کې پراته یو چې اوس یو دا مسله یو موډل نه ورته نه کوم چېرې یو مفتي وي او د ډي سي پي په زور باندې جرګې ته یې کښېنوم چې دوی دا قسم په جایزه دي که په ناجایزه دي. بس قسم تاسو سره پې چې ګواهان هر څه شته نو بیا خو قسم ته ضرورت نشته دی. ګواهان خو داسې دي چې بلکل د عدالتي ډګري م را سره ده. نو بس مشران ستاسو علاقه شب قدر کې ستر علما موجود دي هغوی نه پکې مدد واخلئ. او چې بس والله دغه رنګ یو مسله ده او زه مشر یم او ډېر زیات داسې شوي مونږ به د دعا کوو الله دې ستاسو مدد وکړي. خدای دې خوشحاله که تاسو. آمین ثم آمین. ولایت صاحب ډیره شکریا. بس نور رونه بیگان هم ټیلیفون کوي تاسو محسوس نه کوي بس بعض ټایم سیګنل هم ډراپ شي. معذرت غواړو. کوشش وکړئ ښه طرف ته وباسئ. مشران پکې کینوئ مشرانو نه پکې امداد واخلئ. باقي په یو مسئله باندې تاسو سره ګواهان شته په یو مسئله باندې تاسو سره لیکل موجود دي نو بیا قسم ضرورت پکې نشته. قسم خو الی چې کله یو سړی دعوه وکړي او هغه سره ګواهان نی نو بیا مد مقابل چې کم دی هغه قسم کوي.
خوږو عزتمندو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک د غزوه تبوک په موقع کې یو کرت سل اوخان ورکړ سره د سامانه، بیا 200 اوخان ورکړ سره د سامانه، او بیا د سل اوخانو د ورکولو وعده وکړه. دا د دوی مبارکو هغه اسلام د پاره سخاوتو. بیا حضور نبی کریم علیه السلام د دوی مبارک پشان کې وفرمایل چې نن نه پس عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کوم عمل کوي نو دته هغه عمل نقصان نشي رسولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب څنګه یې؟ الحمدلله. بھیجان څوک او د کوم ځای نه؟ زه رحمان الله خبرې کوم دی، مامو خټکي دی جی. مامو خټکي نه څوک؟ رحمان الله. رضوان الله. رحمان الله. ماشاءالله. رحمان الله صاحب څنګه چل دی؟ ښه؟ الحمدلله. تاسو ښه جی؟ الحمدلله الحمدلله. جنتی شي، خوشاله شي. موږ ډېر انتظار مطلب دی چې هفته کې ومې پروګرامونه موږ مطلب دی چې ډېر په اوس خو هغه یو ورځ پروګرام هم دی او هغه پته نه لګي. مطلب دا چې تاسو وایي چې یاره پروګرام کې ډبل والی راشي او کله چې موږ وایي چې دا پروګرام مطلب دی چې خبره یو درې ورځې شي، د یو نه دوه شو، د دوو نه درې شي که نه؟ بالکل جی، بالکل بالکل. انشاءالله زمونږ ګران قدر پروډوسر صاحب ناست دی، هغوی دا خبره نوټ کړه. تاسو نه مخکې هم ټلیفون وشو. جی. او رحمان الله صاحب امید دی صحت په دې ښي؟ الحمدلله جی. ماشاءالله ډېره ښکلې موضوع روانه ده. او یاره کله ته وویم نو بس اوس راغلم، موضوع مې نه ده اورېدلې، خو دې نه مخکې یو دوه درې پروګرام مخکې تاسو یو پروګرام کړی، یو مفتي صاحب راغوستی و. جی جی. نو ما بیا دوه درې ځل چې دغه وکړو ټرای وکړه خو نمبر نه میلاوېدو، نو هغې کې ما صرف هغه یو وظیفه دغه کړې وه. جی. هغه درې ځل مخکې درود شریف دی او درې ځل ورپسې او یو څلوېښت ځل چې کوم دی الحمد او کلهو چې کوم. جی جی جی. خیر د زو دپاره جی. بالکل همدغسې ده، را چې څنګه دې وویل همدغسې ده. او جی زه لکه جی دلته زمونږ مطلب دی چې رشته داران هم دي، دغه هم دي دغه جومات سره. ښه جی. نو زه یو ځل دوه ځل دلته هم تللم خو بس ملاقات نصیب به هم نو جی. کوم ځای کې جی؟ دا ځنډه مطلب دی چې د عرب بازار کې جی. جی جی جی. او دلته یې مفتي انشاءالله انشاءالله الله با تعالی دې پکې خیر واچي چې ژوندي و انشاءالله لیدل کتل به کېږي. انشاءالله انشاءالله. زه دېرش مدرسې ته ځم، لکه نو ما نږدې دی دلته مولوي صاحب سره ملاقات. انشاءالله انشاءالله لیدل کتل به وشي. ښه جي. انشاءالله جی. نو بس ما دغه بیا کور تاسو مفتي صاحب راوستی و، خو ما بیا چې ما یې ډایرکټ نمبر هم نه شو په دغه کولی، ځکه چې دا خو خبره میډیا دنیا کې خپرېږي. جی جی جی. بېشک بېشک. ما زه مفتي صاحب سره ملو شم نو زه بس عربی محاوره ده، من طلبه فقط وجده. جی. څوک چې یو شي طلب کوي هغه بیا حاصلی او ته حاصل شي. بېشکه جی. او هغه شی بیا دې حاصل کړي. ښه. او جی. او ډېره مهرباني. ډېره مهرباني جی. خوشحاله شي خوشحاله شي. خوږو عزتمندو پروګرام ټایم سر ته ورسېدو. تاسو چې کومه ټلیفونونه وکړه او تاسو کوم مینې محبت اظهار وکړو، انشاءالله تعالی زمونږ ګران قدر پروډوسر صاحب هغه نوٹ کو. انشاءالله پروګرام کې به انشاءالله درنوالی راځي. هېڅ فکر مه کوئ، باقاعده زمونږ وروڼه بایګان پرسنل رابطه کوي. انشاءالله مشران دي، هغوی ته مې وینا کړې ده، الله به خیر کړي. په آخر کې زه دا عرض کوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت کړو. 18 ذوالحجه سن 35 هجری کې د جمعې مبارک ورځ تقریبا 82 سال عمر کې نهایت مظلومیت سره شهید کړی شوی او شهادت نه بعد حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدلو چې بېشکه عثمان رضی اللہ عنہ جنت کې عالی شان دولا یعنی زلمې نه جوړ کړی شوی دی. الله پاک دې په هغوی مبارکو باندې انوارات راووري. الله دې زموږ او ستاسو ټولو ایمان نصیب کړي. فی امان الله.